الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالی بن سید عزیز د کال 2014 د ستمبر د میاشتې په شلمه نیټه د بایبل کتاب لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي هر تن ته د خدای پاک ویره لرل پکار ده. د خدای پاک ویره به هغه د ډیرو نیکو وارث کی. بیا فرمایي چې اصل خبره دا ده چې ښه او نیک هماغه دی چې د خدای پاک په ازمیښت ښه راوخیږي. ډېر خلک داسې وي چې ځان له دوکه ورکوي او دا ګڼي چې هغوی متقیان دي، خو په اصل متقي هغه دی چې د چا نوم د خدای پاک په دفتر کې متقي وي. دا یو داسې اهم نصیحت دی چې که زموږ وړاندې وي نو موږ به د خدای پاک حقونه هم پوره کوو او د هغه حقونو پوره کولو سره سره به د هغه د بندګانو حقونه پوره کوونکي به هم موږ یو. خو موږ که خپل خیال کې عبادتونه کوونکي یو او ځان هغه خلک ګڼو چې د خدای پاک حقونه پوره کوي، خو که په دې ټولو خبرو کې څه قسمه مسمومیت یا ریا ده یا موږ عبادتونه خو کوو خو د خدای پاک مخلوق له د هغوی حق نه ورکوو، نو زموږ داسې عبادتونه د خدای پاک په نظر کې مقبول عبادتونه نه دي. دیو نه موږ ته د خدای پاک رضا نه ترلاسه کېږي کوم چې د انسان د عبادت مقصد دی. دا وخت یو اوږد روایت به زه تاسو ته وړاندې کوم چې د نصیحت یا د وصیت په صورت کې دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه ته کړی و. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه ته وفرمایل یا معاذ انی محدثک بحدیث ان انت حفظته نفعک. یا معاذ زه تا ته یوه خبره کوم که تا دا یاد ولرله نو دا به تا له نفع ورکوي او که دا تا هېره که نو د خدای پاک فضل به ته ترلاسه نه کړی شې او تا سره به د نجات ترلاسه کولو باره کې اطمینان لپاره به یو دلیل هم پاتې نه شي. فرمایي چې یا معاذ خدای پاک اسمانونه او ځمکه پیدا کولو نه مخکې دربانۍ لپاره اووه فرشتې پیدا کړې وې، یعنی د روحانیت بلندۍ ته د رسېدو اووه درجې دي او د هغې مطابق انسان هلته رسي. او په دې فرشتو کې یوه فرشته په هر اسمان د څوکۍ لپاره مقرره کړې ده، د بواب په طور یعنی د دربان په طور مقرره کړې ده. د هغوی کار دا دی چې په خپل ځای اوسئ او صرف هغه خلک د دې ځای نه تېرېدو ته پرېږدئ چې د پرېښودو اجازه ترې موږ
ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه فرشتي چې د انسان د عمل حفاظت کوي او د هغوی روزنامچه لیکي، هغوی د خدای پاک د یو بنده هغه عمل چې سحر نه تر ماښامه پورې کړي وو ځان سره کړه او د اسمان په لور روان شو. دیو فرشتو د اعمال ډېر پاکیزه ګڼل، یعنی د دې خبرې ورته ډېر خیال و چې دا اعمال خو ډېر ښه دي. او هغوی د اعمال ډېر او دا خیال چې دا ډېر درانه عمل دی، خو چې هغوی د اعمالو سره وړومبي اسمان ته ورسېده او په څوکۍ ولاړې فرشتې ته چې هغوی ویل چې موږ د خدای پاک په خدمت کې د یو بنده عمل وړاندې کولو راغلي یو او دا عمل ډېر پاکیزه دي. نو فرشتې ورته ویل چې ودرېږئ، تاسو ته د مخکې تلو اجازت نشته، تاسو واپس لاړ شئ او د کوم تن چې دا عمل دي نو د هغه په مخ ډولئ. په څوکۍ ولاړه فرشته وایي چې خدای پاک زه دلته ودرولې یم، نو دا حکم یې راله راکړی دی چې د یو داسې تن عمل دې دروازې نه تېرېدو ته پرېږدم چې غیبت کوي، او دا د کوم تن عمل چې تاسو خدای پاک ته وړاندې کولو له راغلي یئ نو دا تن خو هر وخت غیبت کوي. په پېښه خلکو پسې خبرې کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو څو نورې فرشتې د یو بل تن اعمالو سره اسمان ته وختې. هغو فرشتو یو بل سره خبرې کولې چې دا عمل ډېر پاکیزه دي او دا تن یې په کثرت کوي. او چونکې په هغو اعمالو کې د غیبت هیڅ شایبه نه وه، نو د وړومبي اسمان په څوکۍ ولاړې حاضرې فرشتې هغوی له لاره ورکړه. خو چې هغوی دویم اسمان ته ورسېده نو د دویم اسمان څوکۍ ته ولاړې فرشتې پې اواز وکړو چې ودرېږئ، واپس لاړ شئ او د چا چې د عمل دی د هغه په مخ ډولئ. هغې فرشتې وویل چې زه د فخر او د مباحاتو فرشته یم او خدای پاک دلته ودرولې یم چې زه د یو داسې بنده عمل دې ځینه تېرېدو ته پرېنږدم چې پکې د فخر او د مباحاتو څه برخه وي. او په مجلسونو کې چې ناست وي نو د خپلو نیکو ذکر کوي، خپلې نیکۍ بیانوي. دا د کم تن اعمال چې تاسو راوړي دي دا خلکو سره په مجلسونو کې چې ناست وي نو په خپلو د اعمالو د فخر او د مباحاتو اظهار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل چې بیا د فرشتو یو بله ډله د یو بل تن اعمالو سره د اسمان په لور روانه شوه. هغه اعمال د هغو فرشتو په نظر کې کامل نور په شان وو، کامل نور وو. داسې اعمال وو چې ډېر پړکېده. په هغو اعمالو کې صدقه او خیرات هم وو، روژې او مونځونه وو. او هغه محافظانې فرشتې حیرانېدې چې د خدای پاک دا بنده د خپل د رضا لپاره څومره زیار کوي. په هغو اعمالو کې د غیبت هېڅ برخه نه وه، د فخر او د مباحاتو هم پکې هېڅ برخه نه وه. نو د وړومبي او د دویم اسمان په څوکۍ ولاړو فرشتو هغوی له د تېرېدو اجازت ورکړو. خو چې هغوی دریم اسمان ته ورسېده نو د هغې په څوکۍ ولاړې فرشتې ورته وویل چې اضربو بهذا العمل وجه صاحبه، چې دا د کوم تن د عمل چې تاسو خدای ته وړاندې کولو لپاره روان کړي دي دا یو صحیح او د هغه تن په مخ یې ولئ. هغې فرشتې وویل چې زه د تکبر فرشته یم او د دریم اسمان په دروازه خدای پاک سره د دې حکم ودرولی یم چې په دې دروازه د یو داسې تن عمل پرېنږدي چې د تکبر څه برخه پکې وي. دا د کم تن عمل چې تاسو راوړي دي دا ډېر کبرجن و یا دی. دا ځان هر څه ګڼي
او نورو ته د حقارت په نظر ګوري इसके अमाल او هغوی سره د تکبر او د ابا سلوک کوي लेकिन वो खुदा ताला की नज़र में मकबूल नहीं او په مجلسونو کې چې ناست وي نو سټ یې نیغ کړی وي कि एक चौथा गिरोह د ده عمل تاسو ته خو ښه ښکاري माल लेकर आसमान की तरफ خو د خدای په نظر کې مقبول نه دي इन फरिश्तों को بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې یوه څلورمه ډله د فرشتو د یو بل تن اعمالو سره اسمان ته اوچته شوه هغه اعمال هغو فرشتو ته لکه د ځلند ستوري माल लेकर ښایسته ښکارېده के बाद आसमान और दरवाजे هغو اعمالو کې مونځونه وو تسبیح وه حجم وه عمره وه तो उसके दरबान फरिश्ते ने उन्हें कहा ठहर هغه فرشتې سره د هغو اعمالو د یو نه پس بل اسمان نه تېرېدې او څلورم اسمان ته چې ورسېدی نو د هغه اسمان په څوکۍ ولاړې فرشتې هغوی ته وویل چې ودرېږئ उस फरिश्ते ने कहा تاسو لاړ شئ मैं खुद पसंदी का फरिश्ता हूँ او د کوم ته چې د اعمال دي د هغه په مخ د ورولئ माल को जिसके अंदर هغه فرشتې ویل چې زه د خودپسندۍ فرشته یم खुदा ताला او د خدای پاک ماله और खुद पसंदी का एहसास او خدای پاک ماله دا حکم را کړی دی چې زه د هغه تن اعمال एहसास ना چې ځان کې عجب لري لکه چې خپل نفس د خدای پاک سره شریک ګڼي او د خودپسندۍ دا احساس هغه کې موجود وي او د خدای پاک د بندګۍ احساس پکې نه وي तो मुझे यही हुक्म है نو دې څلورم اسمان نه تېرېدو ته هغه نشي پرېښودلی کېدی तो खुद पसंदी ځکه چې زما د رب बना देता था حکم ماته همدا دی के अमाल अल्लाह ताला की निगाह में دې سړي به چې کله هم څه کار کولو نو خودپسندي به अल्लाह रसूल ने फरमाया د هغې یوه برخه کړله फरिश्तों का एक पांचवा गिरोह د ده اعمال د خدای پاک نظر کې مقبول نه دي आसमानों की तरफ बुलंद हुआ इन अमाल के मुतालिक इन رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې د فرشتو یوه پنځمه ډله د یو بل تن اعمالو سره اسمانونو ته اوچته شوه د دې اعمالو باره کې د فرشتو خیال دا و वो एक सजाई 16 संघार से रास्ता چې کان العروس की तरह है المصفوفة الی بالها और अपने दुल्हा के सामने पेश की जाती है چې هغه आसमानों पर لکه د ښه سینګار شوې ناوې غوندې وو तो उसके दरबान چې خوشبویونه خورئ او خپل زلمي ته وړاندې کیږي और خو هغوی چې د څلورو اسمانونو نه تېر شو او پنځم اسمان ته ورسېده खुदा نو هلته په څوکۍ ولاړې فرشتې ورته وویل چې ودرېږئ क्योंकि دا مال یوسئ او د کوم تن چې دا دی د هغه په مخې ورولئ और मेरे खुदा ने मुझे او هغه ته ووایي چې ستا خدای जिसको دا اعمال قبلولو لپاره راضي نه دی ځکه چې زه د حسد فرشته یم आसमान के दरवाजे में او زما خدای ماله دا حکم را کړی دی چې هر هغه تن چې د حسد عادت لري करने वाले د هغه اعمال د پنځم اسمان د دروازې نه وتو ته پرېنږدم मैं इसके अमाल को دا تن به د هر هغه تن نه سوځېدو چې علم به حاصلولو یا نیک عمل به کولو काम करने वाले को देखता د ده اعمال به زه په دې دروازه پرېنږدم सवाल नहीं पैदा होता कि यहाँ से गुजर सके फिर हजरत کم عالم به چې لیدو یا ښه کارونه کوونکي एक और به چې څوک ولیده نو حسد به یې کولو نو ځکه رسوال نه پیدا کېږي چې دلته نه دی دا تېر شي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د فرشتو یوه شپږمه ډله د یو بل تن اعمال د ځان سره کړه او د اسمانونو په لور हज اوچته شوه او وړومبي پنځه اسمانونو نه تېرېدو نه پس شپږم اسمان ته ورسېده دا عمل داسې و چې پکې روژه هم وه مونځ هم و زکات هم و حج او عمره هم پکې وه के दरबान फरिश्ते نو فرشتو دا ګڼل چې دا عمل خو به د خدای پاک ना ला यरहमु इंसान مخې ته ډېر مقبول شي خو چې شپږم اسمان ته ورسېده نو په څوکۍ ولاړې فرشتې ورته وویل چې ودرېږئ खुदा ताला ने مخکې لاړ نه شئ इसलिए खड़ा किया है कि जिन अमाल में انه کان لا يرحم انسان من عباد الله چې دې سړي به د خدای پاک بندګانانو کې په هیڅ چا رحم نه کولو इन अमाल को خدای پاک زه دلته ودرولی یم چې په کومو اعمالو کې د بې رحمۍ آمیزش وي زه هغه په دې دروازه پرېنږدم تاسو واپس شئ
او دا عمل د هغه تن په مخ سره د دې وینا ورولي چې خپل ژوند کې ستا طریقه دا ده چې ته د خدای پاک په بندګانو د رحم په ځای ظلم کې نو خدای پاک پتا څنګه رحم وکړي او دا عمل دې قبول کړي چې تر څو رحمونه کې نو خدای پاک هم پتا رحمونه کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې څو نور فرشتي د یو بنده اعمال ځان سره کړ او د یو اسمان نه پس بل اسمان او د یوې دروازې نه پس بلې دروازې نه تیرېدو نه پس چې وم اسمان ته ورسېدی نو په هغو اعمالو کې رجوع وې فکر هم وه اجتهاد هم و او ورع یعنی پرهیزګاري هم وه او فرمایلي چې لها دبیون که دبیون نخلی وزون که زو شمسه چې د دیو اعمالو نه د شاتو د مچو په شان اوازونه را روانو یعنی هغو فرشتو چې اعمال وړل نو سره د فخر په خوږ خوږ اوازونو کې په ترنم دا ویل چې موږ ډېر ښه څیز خدای پاک له ولګیا یو और वो अमाल सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे उनके साथ او هغه اعمال لکه د نور د رڼا پړکېده ज्यादा और भारी थे कि 3000 फरिश्ते उनके او هغوی سره 3000 فرشتې وې یعنی دومره زیات او درانه وو तो दरबान چې 3000 فرشتو هغه په قانونو کې اوچت کړي وو तुम वापस जाओ और इन अमाल को چې هغوی د وم اسمان په دروازه ورسېده نو هلته په څوکۍ ताला लगा ولاړې فرشتې ورته وویل چې ودرېږئ تاسو مخکې نه شئ تللی واپس لاړ شئ हुजूर ऐसे अमाल पेश ना او دا عمل د هغه تن په مخ ولئ ताला की रजा او د هغه زړه ته تاله واچوئ और उनमें कोई आमेज़ ځکه چې خدای پاک ماله دا حکم راکړی دی چې زه داسې عمل هغه ته وړاندې نه کړم چې کومو کې خالصتاً د خدای फख्र से गर्दन ऊंची करके رضا انسان نه وي غوښتی की बातें कर او د څه بل څیز آمیزش پکې وي उनके अंदर उसे एक बुलंद هغه تن دا عمل د غیر الله لپاره کړی و इसने ये دا تن مې د فقیهانو مجلسونو کې ناست و او په فخر به خپل سټ اوچت نیولی و او د تفقه او د اجتهاد خبرې به یې کولې دې لپاره چې په هغه خلکو کې ورته یوه لویه مرتبه او شان ترلاسه شي هغه دا عمل زما رضا لپاره نه و کړی بلکې صرف د لفظنۍ لپاره یې کړی و وذکرا عند العلماء وصیتا فی المدائن खुदा ताला के लिए ना हो غرض د هغه دا و چې د یو لوی زبرګ په حیثیت مشهور شي फरिश्ते ने कहा او د عالمانو په مجلس کې د هغه ذکر وشي अमाल को هغه کارونه چې خالصتا د خدای لپاره نه وي او پکې د ریا ملونی وي هغه د خدای پاک په جناب کې نه قبلېږي करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया فرشتي ویل چې ماته حکم شوی دی چې داسې عمل مخکې پرېنږدم आसमानों تاسو واپس شئ او دا عمل د هغه تن په مخ ولئ ने उन्हें गुजरने दिया رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې یو څو نورې فرشتې د یو تن اعمالو سره د اسمانونو په لور आसमान का روانې شوې उसने कहा कि او د واړو اسمانونو په څوکۍ مامورو فرشتو هغوی پرېښودل چې هلته نه تېر شي هغوی په هغو اعمالو هېڅ اعتراض نه لرلو هر دربان د اسمان دا ویل چې د ده عمل سم دی په ظاهري لحاظ بالکل ټیک دی نو پرېښودل इन अमाल को په هغو اعمالو کې زکات هم و روژې هم وې مونځ هم و حج هم و عمره هم و ښه اخلاق هم و د خدای ذکر هم و और वो तमाम दरवाजों में से गुजरते हुए او ताला के दरबार में چې هغه فرشتې د هغو اعمالو سره फरिश्ते खुदा ताला के सामने د هغو اعمالو سره د خدای وړاندې تلو له روانې شوې نو د اسمانونو فرشتې هم د هغوی سره شوې او د هغوی د ټولو دروازو نه تېرېدو نه پس د خدای پاک دربار ته ورسېدل मसरूफ रहते हैं هغه فرشتې د خدای پاک مخې ته ودرېدې او ویل چې हर अमल की یا زموږ ربه इखलास की ستا دا بنده هر وخت ستا عبادت کې مشغوله وي करता है और अपने तमाम औकात अजीजा को او مونږه د ده د هر عمل د نیک عمل د اخلاص ګواهي ورکوو هغه ډېرې نیکۍ کوي शख्स की बड़ी तारीफ او خپل خواږه او ګران وختونه ستا په اطاعت کې صرف کوي वजह तो अल्लाह دا بنده ډېر مخلص دی कि तुम्हें هیڅ عیب په دې کې نشته उन्होंने इसे غرض دا چې هغوی هغه تن ډېر وستایلو तो उन्हें तहरीर करने के लिए मुकर خدای پاک ورته وفرمیل तुम सिर्फ इन
انتم الحفظتو علی عمل عبدی چې تاسو ما د اعمالو حفاظت او د هغوی تحریر لپاره مقرر کړی یې. تاسو د انسان ظاهري عمل ګورئ او لیکئ یې. دل کو دیکھتا ہوں. اس بندے نے یہ اعمال بجا لا کر او بیا یې وفرمایل چاہیے تھی بلکې اس کی نیت چې وانا رقیب علی القلب چې زه د خپل بنده زړه ګورم. چاہتا تھا. دې سړي د دې اعمالو په ذریعه زما رضا نه وغوښتې بلکې د ده نیت او اراده څه بل څه وه. تمام فرشتے پکار ما نه بغیر څوک بل څوک یې خوشحالول غوښتل. لعنتنا په علیه لعنتي په هغه د زما لعنت وي. لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے. نو په دې اور اس ټولو فرشتو وویل چې علیه لعنتک ولعنتنا چې یې زموږ ربه په هغه ستا هم لعنت دی او زموږ هم. نو پس له دې آسمانوں د اوو واړو اسمانونو او د هغوی اوسېدونکي هم کرنی شروع کر دے گی. حضرت معاذ په هغه لعنت شروع کړو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنا تو آپ کا دل یا په هغه به لعنت شروع کړي. یا رسول اللہ حضرت معاذ رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا اگر ہم عمال نصیحت چې واورېدو نو زړه یې ولړزېدو. کیسے عرض یې ورته وکړو چې یا رسول الله اور میں اپنے رب کے کہہ کیف لی بالنجات والخلوص، یعنی یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم که د اعمالو دا حل دی نو بخښنه به مې څنګه کېږي او د خپل د رب د قهر او د غضب نه به نجات څنګه بیا مومم. هغوی وفرمیل چې اقتدي چې زما په سنت عمل وکړه او په دې یقین ساته چې د خدای پاک یو بنده که څومره هم ښه عمل کوي نو بیا هم ځینې خامۍ پکې خامخا پاتې کېږي. نو ځکه ته په خپل اعمال ویاړ مه کوه بلکې دا یقین ساته چې زموږ خدای او زموږ مولا داسې دی چې هغه د دې خامونو نه باوجود هم خپل بندګانان معاف کوي. وحافظو الی لسانک، وګوره د خپلې ژبې حفاظت کوه او د دې په ذریعه یې څوک مه ازاروه. یوه بده خبره هم په دې مه کوه. ولا تزکي نفسک الیهم، او ځان د نورو نه زیات متقي او پرهیزګاره مه ګڼه او نه د خپلې پرهیزګارۍ اعلان کوه. اس میں دنیا کی آمیزش نہ کرو. ولا تدخل عمل الدنیا بالعمل الاخره، او کوم عمل چې ته د خدای رضا لپاره او د اخروي ژوند فائدہ ترلاسه کولو لپاره کې په هغې کې د دنیا آمیزش مه کوه. قیامت کے دن ولا تمزق الناس فیمزقک کلاب النار، او خلکو کې د فتنې او د فساد او د هغوی د څیرلو کوشش مه کوه. که داسې دې وکړه نو د قیامت په ورځ د جهنم سپي به دې وڅیري. یہ کرو گے ولا ترا بعملک الناس، او خپل عمل اللہ تعالیٰ کے د ریا په طور دنیا ته مه وړاندې کوه. اور مقبول نیکیوں او که دا هر څه دې وکړه اسی وقت ملتی ہے جب حضرت نو بیا د خدای پاک فضل به هم پتا وي. ہمارے سامنے ہو. نو د حقیقي آپ نیکۍ او د مقبولو نیکو توفیق عمله ترلاسه کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسوه زموږ وړاندې وي. اپنی اور اپنی جماعت کی کمزوریوں هغوی به د کامیابۍ بشارتونو نه باوجود هم باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو د خپل جماعت کمزورۍ د نظر وړاندې ساتلې او ډېر په درد به یې دعاګانې کولې. پھر بھی سجدوں میں خدای پاک د هغوی دعاګانې قبلولې او د راتلونکي وخت بشارتونه یې هم ورکړي وو، خو بیا به هغوی په ډېر درد په سجدو کې ښه په ژړا او سره د ډېرې بېچینۍ دعاګانې کولې. او د دې وجه به چې هغوی نه تپوس وکړی شوه نو فرمایل به یې چې خدای پاک خو غني دی، یو خو د دې ویره ده او بل خدای پاک چې کوم فضلونه په ما کړي دي نو زه به شکر ولې ونه کړم. نئی انعامات سے نوازا ہے.
خدای پاک له څومره انعامونه راکړي دي او امت لپاره څومره وعدې دي، نو په دې زه شکر ولې ونه کړم. जो आपने हमारे सामने पेश फरमाया। هغه وسوده چې هغوی موږ ته وړاندې کړې ده. که د حقوق العباد سوال دی، نو د دنیاوي غرضونو نه پاک हर एक के आप بغیر د څه تخصیص نه هغوی به د هر چا په کار راتله. हर एक की माली मदद फरमा रहे د هر چا مالی مدد به هغوی کولو. हैं उसकी چا به هم چې پرې سوال وکړو، نو د هغه سوال به یې پوره کولو. रहम में से हिस्सा ले هر څوک د هغوی د رحم نه برخه اخلي. आपके प्यार और هر چا د هغوی د مینې बस आपने फरमाया او तरह अल्लाह ताला د محبت فیض راټولوي. इबादत करो نو هغوی فرمایي چې د خدای پاک عبادت سره د ویرې داسې کوي لکه څنګه چې زه کوم. इस तरह د هغه ابو شکر شي لکه څنګه چې زه د هغه شکر کوم. जिस तरह داسې عبدالرحمن شي لکه څنګه چې زه د هغه حق پوره کوم. अल्लाह ताला لکه څنګه چې ما دا نمونې قایمې کړې دي، نو تاسو इसी तरह به هم د خدای پاک فضلونه راغونډ کړئ. बात की दायगी की है داسې لکه څنګه چې ما حقوق العباد پوره کړي دي، که تاسو زما په سوه روان شوئ और बेनफ्स होकर او अल्लाह ताला سره د بېغرضۍ او بېنفسۍ هم د خدای پاک د بندګانو حقونه پوره کړل، के फजलों को समेटने نو د خدای پاک فضلونه به वाला सिर्फ अपनी नेकी راغونډ کړئ، راټول کړئ. ये समझते हुए که په خپلو نیکوم دا وګڼل چې موږ ډېرې भी इत्तेफाक نیکۍ کوو، یا که په خپلو عبادتونو هم اکتفا او انحصار وکړلو، نو بیا د خدای پاک د فضلونو وارثان نشي جوړېدی. सुन्नत पर चलने आप نو په سنت पर अमल روانېدو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په سنت روانېدو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وصیې باندې عمل لپاره به موږ د خپل نفسونو جاج اخلو. खुदा ताला के हुजूर د خدای پاک مخې ته به ټیټېږو उसका फजल او د هغه نه به د هغه فضل غواړو، ځکه چې موږ خبر نه یو چې زموږ प्यार हासिल भी कर रहा है या नहीं। یو عمل هم هغه معیار خپلې لګیا دی او که نه چې کوم خدای پاک له موږ غواړي. ये दुआ करनी चाहिए نو موږ ته دا دعا کول پکار ده हमारे अमलों को چې خدای پاک دې अपनी زموږ عملونه د خپل رضا مطابق کړي महज और महज अपने फजल से او بیا صرف او صرف په خپل فضل دې هغه قبول هم کړي. हमारे अमल ऐसे ना हों जो दुनिया زموږ عملونه دې داسې نه وي چې د دنیا ملونۍ په وجه زموږ په مخونو दुआ करनी चाहिए وویشتلی شي. कि हम इस दुनिया نو موږ ته دا دعا کول پکار ده چې موږ په دې دنیا کې د هم د خدای پاک جنتونه ترلاسه کړو، हर अमल को خپل هر عمل د هغه د رضا مطابق کړو، ढाल कर چې په دې دنیا کې هم د خدای پاک فیض موږ ته ترلاسه شي दुनिया में भी अल्लाह ताला का फैज पाने वाले हों, او په راتلونکي ژوند کې هم موږ د خدای پاک د جنت وارثان شو. जन्नत के वारिस हों। अल्लाह ताला महज और महज अपने फजल خدای پاک د محض او په محض په خپل فضل زموږ دا دعاګانې قبولې کړي. د جمعې لمونځ نه پس په یو څو جنازې هم کوو. जुमे की नमाज के बाद चंद जनाजे भी पढ़ाऊंगा। غایبانه جنازې، जनाजे एक तो एक शहीद का जनाजा है, یو خو د شهید جنازه ده दूसरे वफात او دوه نور وفات یافتگان دي. जो हमारे शहीद دا زمونږ چې کوم شهید دی मुकर्रम एजाज अहमद कियानी साहब د کراچۍ اورنګي ټاون مکرم اعجاز احمد کایني صاحب، ابن مکرم 18 सितंबर بشیر احمد کایني صاحب، शहादत हुई है। د دوی شهادت په 13 ستمبر شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. इनको औरंगी टाउन में नामालूम اورنګي ټاون کې نامعلومه وسلوالو په دوی فارنګ کړی وو، شهید کړی وو. मुकर्रम एजाज د تفصیلاتو مطابق د کال 2014 د ستمبر د میاشتې 2013 په 18 نیټه 7 बजे मोटर دوی سهار 9 بجې له کوره په موټر سایکل ملازمت لپاره ووته. لږ لرې के देखने ایله تللی وو، نو यानी शायद د عیني شاهد مطابق मोटरसाइकिल की په یو سپیډ بریکر چې موټر سایکل رو شو، मोटरसाइकिल सवार आपके करीब आए نو په موټر سایکل سواره دوه تنه دوی ته جوخت شول फायर की जिससे आप او मोटरसाइकिल په ګس طرف د پښتو لاندې په دوه ډزې وکړې. करने के बाद उठने की कोशिश की دوی د موټر سایکل نه پریوتو، د پریوتو نه پس دوی د راپاسېدو کوشش وکړو. को बचाने के په دې هغه وسلوالو په دوی باندې مخه نه فایر وکړو. हाथ पर फायर دوی ځان بچ کولو لپاره ګس لاس مخې کړو، نو حمله کوونکي د دوی په لاس فایر وکړو، بیا د دوی په سینه درې ډزې وکړې. دوی چې راپریوتل نو د شانه د دوی په سر هم یوه ګوله ویشته او د
د دې وجې نه دوی د زخمونو له کبله په موقع شهید شول. ان لله و انا الیه راجعون. 21 अगस्त को تېره میاشت په 21 اګست د دوی اوخې محترم ظهور احمد کینی صاحب هم په دې علاقه کې شهید کړل شوي وو. शहीद के खानदान د دوی په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د پلار د دوو ترونو مکرم محمد یوسف صاحب کینی او مکرم محمد سعید صاحب کینی په ذریعه شوی وو. دوی دواړو له خدای پاک په کال 1916 کې د بیعت نه پس په جماعت احمدیه کې د दोनों ही داخلي سعادت بخلي وو. دوی دواړه ډېر عالمان او علم دوست خلک وو. वालिद के هغوی د باقاعده مطالعې نه پس साहिब इल्म से هغوی ته د باقاعده مطالعې نه پس د بیعت توفیق ترلاسه شوی وو. तौफीक हासिल की थी। शहीद मरहूम के खानदान का ताल्लुक د شهید مرحوم خاندان پریمکوټ مظفرآباد آزاد کشمیر سره تعلق لري. 80 को شهید مرحوم په 1 دسمبر کال 1940 کې په کراچۍ کې پیدا شوی وو. په کراچۍ کې دوی تر 12مه سبق هم ویلی وو. पाकिस्तान में 15 کاله مخکې پاکستان ملیټري آرډیننس کې د سیویلین ډرایور په تور کار شروع کړی وو. په دې په کال 2009 کې د सूबिया साहिबा से हुई د راجا عبدالرحمن صاحب کوټلی آزاد کشمیر لور صوبیه صاحب سره شوی وو. मुखलिस شهید مرحوم انتهایی مخلص سلاجو نرمخو د خاموش طبیعت مالک وو. हवाले से हमेशा ताउन कर د جماعتي خدماتو په حواله همیشه تعاون کولو. چې کله به هم څه इनके भाई ډیوټي ته وبللی شو نو همیشه به د اطاعت مظاهره کوله. के शहादत से د دوی ورور مکرم اعزاز احمد کینی صاحب ویل چې شهادت نه یو ورځ مخکې دوی د خپل لوښي مکرم ظهور احمد صاحب په ذکر करते थे और बड़े भाई ابدیده شوي وو. د ظهور احمد کینی صاحب به ډېر عزت کولو د مشر ورور د پلار مقام یې ورله ورکړی وو. د هغوی د شهادت نه پس یوه ورځ هم داسې نه وه تېره شوې چې دوی د هغوی کور ته د هغوی د ماشومانو تپوس था इन पर نه و تللي. मरहूम की वालदा ने د هغوی د شهادت په دوی ډېر ژور اثر شوی وو. बहनों के बाद د شهید مرحوم مور ویلې چې دا زویره له خدای پاک د څلورو لورو نه پس په ډېرو دعاګانو راکړې وه. मेरे साथ ده به ډېر په سوچ خبره کوله. ما سره ډېر د مینې او د عقیدت تعلق و. मिलाकर खुदा ډیوټۍ له به چې تلو نو لاس به یې راسره ملاولو او سلام به یې راته کولو. बहनों का इस तरह ख्याल रखना زما د داروګانو به یې خاص خیال ساتلو. د خویندو خیال به یې لکه د مشر ورور ساتلو. طبیعت نه ډېر نرم و. کور ته به یې چې کله هم څه څیز راوړو نو خواهش به یې دا و چې ټولو له ورکړم. د دوی اهلیه وایي چې د شهید مرحوم ډېر ښه طبیعت لرلو. د هر چا فرض یې پوره کړی دی. یو ښه زوی، ښه ورور، ښه پلار او ښه خاوند و. परेशान होती دوی وایي چې زه به چې کله هم پریشانه وم نو دوی به راله دلاسه راکوله. زما پام به یې د خدای پاک طرف ته ګرځولو. बच्चों के साथ इंतहाई शफकत का सलूक ماشومانو سره یې د انتهایی شفقت سلوک و. शहादत हुई है गुज़श्ता माह تېره میاشت د دوی د اوښې شهادت شوی و نو په هغې موقع دوی بار بار دا ویل چې کاش که زه د ده په ځای وم. पसमानदा شهید مرحوم د مور پلار نه علاوه اهلیه محترمه او د 4 کالو یوه لور دوریادن اعجاز صاحب او د 1.5 کال زوی برهان احمد غمزه پرې پرېښي دي. कराची में हालात इस लिहाज से खास په کراچۍ کې حالات په دې لحاظ په خاص ډول ډېر خراب دي. داسې ښکاري چې یوه ډله ده چې د احمدیانو कर रहा है ټارګټ کلینګ کوي खास तौर पर او په خاص طور د مقصد لپاره مقرر شوې ده. इनकी पकड़ के लिए خدای پاک د زر د دوی د رانیولو سامان هم پیدا کړي. मौलवी और اصل کې خو مولیان او د هغوی په همنوایۍ کې د حکومت په مرسته دا هر څه روان دي. की शय पर ये सब कुछ हो रहा है अल्लाह ताला خدای پاک دې د ظالمانو د دې ډلې د رانیولو سامان هم زر پیدا کړي. दुआओं की बहुत د ज़्यादा دعاګانو ډېر زیات ضرورت دی. खास तौर पर है په کراچۍ کې په خاص طور बहुत په عمومي طور په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي. لاهور کې داسې نور ځایونو کې هم د احمدیانو د اغوا کوششونه شوي دي. د وژلو کوششونه شوي دي. अल्लाह ताला सब अहमदी خدای پاک دلته ټول احمدیان په خپل حفظ و امان کې وساتي. दूसरा जनाजा जो आज उसके साथ دوی سره چې کومه دویمه جنازه بدن کېږي هغه د मोमिन साहब مکرم عبدالمومن صاحب درویش ابن مکرم الادتا صاحب دی چې د قادیان درویش وو. दस्तम पर یو مختصر علالت نه پس دوی په 11 سپتمبر 2014 د 19 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. 1916 में دوی په کال 1914 کې په سند کې پیدا شوي وو.
له دې نه پس دوی جړاواله فیصل آباد کډه یوړه نو ملته لوی شوي دي او ملته تعلیم او تربیت شوی و غالبا چې په کال 1945 کې د دیني تعلیم حاصل لپاره دوی قادیان ته لاړل ملته بیا وړاندې واده شوی و چې د تقسیم په وجه قایم پاتې نه شو او هغه واده نه ځکه سوالاد نه و دویم واده د درویشه په دور کې په اډیسه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي مکرم سید وسیق الدین صاحب نوسی او د مکرم سید محی الدین صاحب مرحوم مشر لور امت الله حمیدی صاحب سره شوی و د هغوی نه 8 ماشومان 15 زامن او 3 لوڼه د دوی 15 واړه زامن د سلسلې خدمت کوي لګیا دي دوی خپل درویشانه ژوند ډېر په سادګۍ او په صبر او په تحمل تیر کړی و دکانداري او داسې نور مختلف کارونه به کول او ګزاره یې کوله د زایرونو په دفتر کې خدمت کولو غیر مسلمو ته به تبلیغ په ډېر شوق کولو او په کلو کې د مبلغ په توګه هم دوی ته د کار توفیق ترلاسه شوی و په هغه دور کې دوی د فاضل ډګري ترلاسه کړی و د مونځ او د روژې ډېر پابند و مخلص او باوفا انسان و د کمزورۍ نه باوجود هم تر آخري عمر پورې د جمع مونځ به یې په ولاړه کولو قرآن شریف سره ډېر شغف لرلو باقاعدګۍ سره به تلاوت کولو مرحوم موسیم و درېیمه جنازه د شیخ رحمت الله صاحب ده چې د مختصر ولادت نه پس په 12 ستمبر د 94 کال عمر کې وفات شوی دي ان لله و انا الیه راجعون دوی په 1943 کې د 40 کال عمر په عمر کې احمدیت قبول کړی و په شروع کې په ډیلی کې امریکي سفارتخانه کې د کلرک په توګه دوی نوکري کړې وه بیا په 1946 کې مخکې لاهور بیا کال پسې کراچۍ ته کډه یوړه هلته د چودھری شاهنواز سره د دوایانو د درآمد کار دوی شروع کړی و او بیا بل څه ځای د دوی هلته نه و نو هماغه دفتر کې به دوی وده کېده 1950 کې دوی د چودھری شاهنواز په مدد خپل ذاتي کاروبار شروع کړو او پای کې ورله خدای پاک ډېر زیات برکت ورکړو دنیاوي تعلیم صرف میټریک و خو په ظاهره به ډېر تعلیم یافته ښکارېدل او هر چا به دا ګڼله چې ډېر تعلیم یې کړی دی په 1950 کې د کراچۍ نایب امیر وټاکلی شو د 1953 په فساداتو کې حضرت مسلم موعود رضی الله عنه دوی په وقتي طور د چودھری عبدالله خان صاحب په ځای د کراچۍ د جومات امیر مقرر کړی و چودھری صاحب سرکاري نوکري کوله او امکان دا و چې هغوی به د نوکرۍ نه ویستلی شي خو د هغې نه پس د چودھری صاحب د بیمارۍ په وجه دوی د کراچۍ د امیر په طور کار کولو او تر 1940 پورې په دې عهدې فایز و 1953 کې چې کوم د کراچۍ تاریخ لیکل شوی دی هغې کې دا لیکلي دي چې د هغه کال فساداتو کې حضرت مسلم موعود رضی الله عنه په کراچۍ کې هم یوه بیله صدر انجمن احمدیه قایم کړې وه او دوی د هغې نظریه مقرر کړې وه د حضرت مسلم موعود اوږدې بیمارۍ په زمانه کې چې کوم نګران بورډ قایم شوی و دوی د هغې رکن وو د خلافت وفادار صفا خبره کوونکي دیانتداره ډېر دعاګو او مالی قربانۍ کوونکي انسان و د زړه نه سخي و او مخلص انسان و خلافت سره تعلق کې زما د خلافت نه پس هم ما سره ډېر تعلق ساتلی و او همیشه به ډېر احساس لرلو او د پټي پټي تکلیف احساس به هم ډېر کولو د ملګرو د خپلوانو د ضرورتمندانو مالی امداد به کولو د هغوی د ملګرو حلقه ډېره پراخه وه ملګري په ټولې دنیا کې خواره وو او د تعلقاتو د پراخۍ په وجه به تبلیغ هم کولو د خدای په فضل هغوی موسم وو د دوی یو زوی ډاکټر نسیم رحمت الله صاحب یوې اوږدې مودې راسې د کلیولنډ د جومات صدر او د امریکې نایب امیر دی او د جومات چې کوم ویب سایټ دی alislam.org د هغې د چیرمین په طور هم دوی خدمت کوي د دوی یوه لور د دوی بل زوی شیخ رحمت الله صاحب د فیصل آباد نایب امیر دی
دا شان د مرکز چې کوم مشاورتي بورډ دی په پاکستان کې د صنعت او د تجارت د هغې صدرم دی. یوه لور جمیله رحماني صاحب دلته هم د لجنه خدمت کړی دی. غلام رحماني صاحب سیکرټري وسایه دلته انګلستان کې ډېره موده پاتې شوی دی. همدغه شان د هغوی کشر لور نورت ملک صاحبه د کولمبس او د ایسټ مید ویسټ د کولمبس د لجنه صدر او د ایسټ مید ویسټ ریجن د لجنه صدر هم د امریکا کې. خدای پاک دې د ټولو مرحومینو درجې اوچتې کړي او لواحقینو له دې د صبر توفیق عطا کړي. په خاص طور د هغه شهید مور پلار له چې زلمی زوی شهید شوی دی. خدای پاک د هغوی له صبر او حوصله عطا کړي. هغه واړه ماشومان چې کم دي د هغوی د خدای پاک په خپله کفیل شي، هغوی د هم خپل حفاظت خپل امان کې وساتي. دویمه خبره دا ده چې انشاءالله زه د یو څو هفتو لپاره په دوره روان یم. دعا کوئ چې خدای پاک د دا دوره په هر لحاظ بابرکته کړي او کوم چې د دې مقاصد دي هغه دې په خپل فضل پوره کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله